ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا آگسانو لا چې موږ په وراثت کې ورکړی دی قرآن مجید لره په خپلو بندګانو کې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک امت چې کوم دی هغه درې ډلې. په دې آیات مبارک کې الله پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت ذکر کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت کې درې قسمه ډلې دي. هغه خلکو ته تمام خلکو له کتاب ورکړل شوی قرآن مجید تمام دنیا د پاره پته نه دی چې علماء له ورکړل شوی. درې خلک هغه دي فمنهم ظالم لنفسه، بعضې خلک داسې دي چې هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي، جبر کوي، معنا ګناهونه ډېر کوي، ګناه کې اخته وي، په ګناه کې سر وي، په ګناه کې وي ورځ وي، په ګناه کې شپه وي، تمام وخت په ګناه کې سر. الله فرمایي فمنهم ظالم لنفسه، دا خلک خپل ځان باندې ظلم کوي. لکه چې سړی ګناه کوي ته د چا سره ظلم کوي؟ چاله ضرر ورکولی شي؟ چاله فایده ورکولی شي؟ نه، دا خپل ځان زیروي. پرون بیان کې مونږ خبره کړې وه، پرون ترجمه کې چې ګوره الله پاک به د قیامت په ورځ تو په خوله باندې مهر ولګوي، تو لاسونه به خبرې کوي، تو پښې به خبرې کوي، تو نور اندامونه خبرې کوي چې دا ګناه یې کړې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغو خلکو سره چې کوم ظالمان دي دا به یو سد جهنم ته واچولی شي د ګناهونو د وجې نه، او ګناهونو کې جهنم کې وصفه شي، بیا به جهنم نه جهنم نه روباسي جنت ته وشي. ومنهم مقتصدون، دویمه هغه ډله ده چې هغوی نیکي و ګناهونه برابر دي، نیکي و ګناهونه چې دي برابر دي. نو دغو خلکو سره تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې امت درې ډلې دي. اولنی ظالمون دي، او دویم هغه خلک دي چې هغه مقتصد دي، نیمه ګناهونه او نیم دي سابقون بالخیرات باذن الله. بله ډله ظالمون لنفسه سره به ایسوب کې توب وکړی شي لږ سخت، او دویم سره به ایسوب وکړی شي په نرمۍ سره، او دریم وسابقون بالخیرات باذن الله، هغه یې چې مخکې وړې کې د الله په حکم کې، الله هر حکم مني چې کوم حکم یې دوی ته کړی دی. دغه ذلک هو الفضل الکبیر، دغه فضل دی الله پاک په دغو خلکو باندې. معنا چې اولني خلکو سره هم الله نرمي کوي، دویمو خلکو سره به په حسوره حساب کوي، دریم خلک به عاصم جنت ته بې حسابه به کې توبه شي. نو مې عزتمندو، هر څومره چې موږ ګناهونه وکړو، هر څومره چې موږ تکړه شو، هر څومره چې موږ ځان ته ښه سړی وایو، بیا موږ ګناهګار یو. ذلک هو الفضل الکبیر، دغه دریو وړو ډلو باندې فضل کوي الله. مې عزتمندو مسلمانانو، که موږ ظالمان یو، په خپل ځان باندې ظلم کوو، نن چې کوم دی موږ دغه سوچ او فکر چې موږ د الله پاک د ګناهونو نه پاک، نن د ځان سره دا بیعت وکړو چې زه به روان کېږي دا ګناه نه کوم، کم از کم دې ورځې یوه یوه ګناه پرېښودل، یوه یوه خبره په ځان کې راوستل، دا غټه خبره ده. او چې کم خلک درمیانه دي هغو له پکار دي چې په عبادت وکړي، زیادت وکړي، او چې کم تقواداره دي هغه له پکار دي چې استقامت اختیار کړي. ما عزتمندو، دریونه ډلې دي پوره الله پاک انعام ذکر کوي، جنات عدن یدخلونها، جنات جنتون دي عدن همیشه يدخلونها داخليږي او دوی ته بچي الله توجه، الله سره روح، الله چې زمينه مخبر الله دې موږ ژوند